ابوالحسن خرقانی رحمه الله دا یو لوی بزرگ تیر شوی دی. نو دو خپل مریدانو ته وی الکه د دې الله ورد کوي او د دې الله ذکر کوي. په دې لفظ د الله کې چې ته وینو الله پاک به په عمر کې برکت واچي، الله پاک به په رزق کې برکت واچي، الله به هر کار آسان کی او ډیر زیات فضائل لګیاو. ابوالحسن خرقانی رحمه الله د لفظ الله دا فضائل بیانول. پدې کې ابو علی سینا چې د منطقو یو لوی حکیم، د فلسفي یو لوی حکیم چې په فلسفه کې ولا الله یو لوی شان ورکړي دي، په منطقو کې ولا الله پاک یو لوی نوم ورکړي دي، دیم خوا کې ناست. نو چې ابوالحسن خرقانی رحمه الله د مریدانو ته دا نوم یادوي چې لفظ جلاله چې کوم دی، اسم جلاله چې کوم دی، د دې ذکر کوي، د دې ورد کوي، دې کې دا فضیلت دی، دې کې دا دی، دې کې دا دی، دې کې دا دی، ډېر فضایل بیان کړل. نو ابو علی سینا ورته وی دا څنګه چل دی، صرف یو نوم دی او دومره کار به کوي؟ وی دا زه نه منم. وی کله چې ابو علی سینا رحمه الله وی دا خبره وکړله، نو ابوالحسن خرقانی رحمه الله ورته وی چې اے خر تو چی دانی، چې اے خر ته پس پیږي، تا ته څه پته لګي چې په لفظ الله کې څومره برکت پروت دی، اسم جلاله کې څومره خوند الله پاک ایښودی، تا ته څه پته لګي؟ ابو علی سینا خو ډېر لوی شیخ د منطقو او د منطق او د فلسفه کې د قدرت شان دی الله لږ داسې تعالی او لوی ایښودی ده. منطقي سړی چې کوم دی هغه اله اسانه باندې بل مولا نه مني، بل عالم نه مني، ځکه چې هغه ته معقولات ډېر زیات مهارت یې پکې، نو په عقل باندې هر خبره کوي. نو ده چې دا خبره واورېده چې ما ته خر وي، زه دومره لوی شیخ یم او دې ما ته خر وي، نو وی رنګ یې ډېر زیات بدل شو، خولې پرې راغې او ډېر زیات بدحاله شو. وی ابوالحسن خرقانی رحمه الله ورته وی چې دا رنگ دی ولې بدل کو، دا خولې در باندې ولې راغلې، دا بدحاله ولې شو؟ نو وی ابو علی سینا ورته وی چې رنگ به مې نه بدلیږي، د خلکو په مخ کې ته ما ته خر وې، تا زما دومره بې عزتي وکړله، نو زما رنگ به نه بدلیږي، خولې به را باندې نه راځي، بدحاله کېږم به نه. وی ابوالحسن خرقانی رحمه الله ورته وی چې اوس مسله حل شوله، ما تا ته صرف خر وی، د خر په لفظ سره تا کې دون تغیر او تبدل راغلی، ستا رنگ بدل شو، ستا حالات بدل شو، تا باندې خولې راغلی، صرف د خر په نوم سره. بیا چا چې دا کائنات پیدا کړی دی، د دې کائنات مالک دی، د دې کائنات خالق دی، د دې کائنات رازق دی، د هغه په نوم سره به الله رب ذوالجلال برکات نه راولي. دا دومره لوی فضایل به الله رب ذوالجلال په خپل نوم کې نه ایښودي، ته په یو په خر په نوم سره هغه د دومره بدل شولې، په لفظ الله سره به کائنات نه بدلي. ولې به نه بدلېږي؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. حضراتو لفظ الله کې الله رب ذوالجلال ډېر کمال ایښودی دی، په لفظ الله سره دومره عظیم الشان کارونه کېږي. ما تا ته وی عیسی علیه السلام مړي ژوندي کول په لفظ الله سره، آصف ابن برخیا په د بلقیس تخت راوړي په لفظ الله سره، زما پاک پیغمبر لفظ الله وای د کافر د لاس نه توره غورځېږي. احمد دربندی رحمه الله یو لفظ الله وای، اسم جلاله وای، هتکړی کلاویږي، بیړی کلاویږي، په لفظ الله کې دومره زور دی، نن تم الله وې نن زم الله وې ما، خو هغه اثر نه کوي. دا ولې؟ ذهن له دا سوال راځي چې موږ هم د الله بندگان یو، موږ هم لفظ الله وایو. نو یو بزرگ تیر شوی دی میاں عمر سے سوکانو رحمه الله، ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی، د سره طالبانو
لکه څرنګه به چې مخکې دا عادت او اوس هم اکثر ذهنو کې دا شته چې طالبان جماعت کې دیره وي سبقونه وایي دغه وظیفه د کلو نه راغونډئ نو طالبان ورسره دیرو چڼې لېږلې دی چې وظیفه به راوړي روټۍ به راوړي خو چې چڼې راغې سم ورسره نو چا ورله څه نه ورکړی طالبان خفه ناست دي روټۍ میلاو نه شوله خوراک میلاو نه شو سبق به څنګه وي په دې کې میا عمر صاحب راغی وی ولې خفه یې وی چا روټۍ نه ده ورکړې چنګول هم نه دی ورکړی خفه به نه یو وی ښه مه خفه کېږي نو وی بیا څه به کېږي وی ورشئ منګې راډک کړئ د اوبو نه منګې راډک کو راویړو میا عمر صاحب ته کېښودو میا عمر صاحب لګیا دی سورې فاتحه وویله او سورې اخلاص ووی او په دغه منګي باندې چوپ وی طالبانو راځئ سر ته اوچت کړئ طالبانو ته چې سر اوچت کو لاندې پکې غوړي دي د اوبو نه الله پاک غوړي جوړ کړه سوچه غوړي طالبانو وی منګه په انګلو باندې سکو چې سوچه غوړي راته ملاويږي او ډیر زیات خوشاله شو کله چې سبا شو نو په سبا له چنې بیا اون لګو چوس په ولا سوک سور کوي ځکه اکثر خلک داسې وي چې خراب انګلې ورکی طالبانو لا نو وی په مدرسه کې وی پلان کې مدرسه کې وی دومره طالبان مړ شو ولې وی دا استاد او د محتمم د بیغوري د وجه او کلیوالم را دغه شوی چې دا مدرسه بندول پکار دي او دا چل کول پکار دي خو دې ته نه وی چې منګه ولا زوړ انګلې ورکړو چرمخکې پکې پریوته و یا پکې سبل څه شی پریوته په طالبانو هغه اوخور علا کل حال نو هغه می چې لم دماغ پارم شو صبراته خلق سپور استغي وي چې کار روزګار نه کوي او تیار ته پراته بس چني ته وي تمزه او ار یو کس ځان له منګې را پیدا د وبونه راډک کو کې ناستل ورته ار یو کس ځان له منګې راډک کړي دي او وې چې دا خو آسان کار دی سورې فاتحه به پیوایو سورې اخلاص به پیوایو او بس د وبونه براته غوړي جوړيږي تمام طالبانو ځان له منګي را ډک کړي دي ار یو په سورې فاتحه وای سورې اخلاص به وای خو د اوبو رنگ نه بدليږي هم هغه رنگي اوبو په اوبو باندې پاتې میا عمر صاحب راغی تمام طالبان بیا خپه دي وای ولی خپه وای سیبا منګي را ډک کړل پرون تاسو په منګي باندې سورې فاتحه او سورې اخلاص وی الله پاک ته غوړي جوړ کړل نو منګم منګي را ډک کړی دي خو ډېر شیبم په سورې فاتحه مو وی سورې اخلاص هم پی وی خو د اوبو رنگ نه بدليږي میا عمر سے وی ورته وی چې سورې فاتحه او سورې اخلاص هم هغه دي الحمد او قل هو هم هغه ده خو خله د میا عمر نه ده لفظ الله هم هغه ده اسم ذات هم هغه دی اسم جلاله هم هغه دی خو شخصیات هغه نه دي د چا په خله باندې بچ صرف لفظ الله راغی او تمام حالات په بدلیدل د چا په خله باندې بچ لفظ الله راغی مړی بجوند کېدل د چا په خله باندې بچ لفظ الله راغی تمام تختونه به اوچتېدل هغه شخصیات نه دي نو هغه لفظ الله وزړه ته کوس کړو او منګه صرف او صرف په جبه باندې ده بر زبان دیا سمت پیدا او در دل یا سنم وای پزړه په جبه باندې سمت ده خو پزړه کې سنم ده اے تو باطن کافر او ظاهر مسلمانی چی سودا اے په باطن کې کافر او ظاهر مسلمانی بدیس شي نو منګم لفظ الله وایو خدا لفظ الله زړه ته نه دی کوس کړي کو چر لفظ الله اسم جلاله اسم ذات اسم اعظم زمونږ زړه ته کوشو بیا به زما استا په جواب باندې الله پاک هر کار سمي خو لفظ الله اسم جلاله اسم ذات اسم اعظم الله به زمونږ زړه ته کوزيږي چې مونږ د الله په لار باندې صحیح روان شو کمالار مونږ ته پاک پیغمبر خو دلې دا
کم احکام مونږ ته پاک پیغمبر ښودلی دي د حرامو نه ځان وساتو، د دروغو نه وساتو، د غیبت نه، چغلخورۍ نه، د تمامو ګناهونو نه ځان وساتو. بیا به مونږ صرف او صرف لفظ الله وایو، کافر به نه یېرېږي. کافر بیا مونږ باندې حمله نشي کولی. خو که نن مونږ خوار او ذلیل یو نو صرف او صرف هغه ګوټم دا توتی چوري خورې، نور پې هغه خپل هم غریب نه دی پوی چې د دې څه مطلب دی. نو مونږ الله الله وایو، خو لفظ الله زړه ته کوزول پکار دي. د الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې دغه لفظ الله، دغه اسم ذات الله رب ذوالجلال زمونږ زړه ته کوز کي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کې سمې په دې ملک ور توفیق راکړي، خپل رضا خپل دیدار نصیب کې، د حرمین شریفین د نصیب کې، هر کارم د خپل رضا د پاره وګرځي. یا الله څوک بیماران دي ته ول شفا ورکړي، څو قرضداران دي الله ته د قرض نه خلاص کړي، چا روزګار ان شاء الله حلال روزګار ورکړي، چا اولاد ان شاء الله اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد ان شاء الله نارینه اولاد ورکړي. حیا ژوندم نصیب کې به هینم اوساتي بی عزتینم اوساتي. یا الله چا څه مشکلات دي تمام مشکلات حل کړي، یا الله چا شریعت دي تمام شریعت پوره کړي. د خپل ملک ته دعا کې الله پاک پکې امن قائم کی، د امن جنډې پکې الله پاک او خوځولې کی. دین محمدي سره څوک هم امداد کوي په هر جامه کې الله ته حافظ او ناصر شي. دین محمدي ته څوک هم نقصان رسي په هر جامه کې الله ته نیس او نابود کی. یا الله کو په مسلمانانو کې الله ته ورته هدایت وکي، کو د هدایت لایق نبی الله هغه نیس او نابود کی. یا الله زموږ د مدارس حفاظت وکي، یا الله زموږ د تبلیغي مراکز حفاظت وکي، یا الله زموږ د خانقاګانو حفاظت وکي، یا الله زموږ د سنگار د مجاهدین حفاظت وکي. مجاهدین دعا کې یاد کې کوم ځای کې قید او بند کې وی الله ته د رهایی بندوبست، کم شهیدان شوی الله ته درجات بلند کی. اسلام غالب کې کفر مغلوب کې. یا الله څنګه چې صلی الله علیه وسلم مخکې تا د غنجس قومونه زمنګ د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاس غلامان ګرځول، یا الله هغه دور بیا راوسی. اسلام غالب کې کفر مغلوب کې. مردگان د اهل اسلام څومره وفات شوي الله تمام کامل مغفرت نصیب کې. خصوصا زمنګ د دې کلی د غدان ورلی د مور تورنګزو کې وفات شوی و، هم دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کې، قبر جنت د باغچونه باغچو ګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکي. بل دغه زمنګ د دې کلی د رشید محمد خور صالح محمد محمد مور مخکې ورځو کې وفات شوی و، هم دعا کې یاد کې الله پاک مغفرت نصیب کې، قبر جنت د باغچونه باغچو ګرځي، وارثانو ته صبر جمیل ورکي. څومره مردگان د اهل اسلام وفات شوي تمام کامل مغفرت نصیب کې. صلی الله تعالی علی خیر القی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک. سنت